د ټول نه بهترین رزق دا د دم او د تعویض دی. د ټول نه پاک رزق بزنس دا د دم او د درود دی. ډاکټر صاحب په جایز دایره کې دم نه ګوري، چا کورونه به ورانوو نه، کورونه به جوړوو، مرضونه او په چا کې پیدا کوو نه، د مرضونو به علاج کوو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی، یاره جوې دم مې کړی دی او 10 بجې مې پې اخیستې، دا رزق څنګه دی؟ موږ ټول تاله رالو، فتوه پې اخلو، سټیټمنټ پې اخلو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دغه مولانا صاحب وایي چې یاره تعویض د ټولو نه بهترین کاروبار وایي دا د تعویض دی. په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه پلیت او ګنده او خبیث کاروبار چې کوم دی دا د تعویضونه دی یا د کوډو د منترو د دې څیزونو دی. د الله نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته داسې کار وشو، څه کسان یو جماعت یو قافله ورته راله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو سره بیعت وکړو، د یو سره بیعت ونه کړو. چا ورته ویل چې د الله رسول دې سره دې ولې بیعت ونه کړو؟ ویل درې په دې غاړه کې تعویض دی دې سړي. او بیا دا خبره وکړه، ویل من تعلق تمیمه فقد اشرک، چا چې تعویض وړونکو یا تار غاړه کې واچوي یا دغه شانتي نورو، ځکه دا بل حدیث نه معلومیږي چې من علق شی، چې هر یو څیز چا د شفا په نیت باندې ځان ته ځوړونکو دا شرک دی او دا جایز نه دی د شریعت له لحاظه. ولې خلک ګمراه کوي په دې خبرو باندې؟ د دې وجې نه حافظ حجر رحم الله د ټول علما دغه لیکي چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم به یستعیذ بکلمات الله لا بکلام غیره، د بل چا په کلام به شفا د سره نه حاصلوله. تعویض خو بس همدغه ده چې اعوذ بکلمات الله التامات وغیره دغه دعاګانې وایه، دغه دعاګانې بس وایه د ستا حفاظت کې ان شاء الله تعالی. خو د هغې نه ما سوا چې کوم دا د خاص کر پردي کورونه ورانول او په هغه کې تعویضونه کول او کوډې منترې کول او وغیره، دا د سره په اسلام کې جواز نه لري. د ټولو نه پلید او حرام کاروبار چې په مخ د ځمکه دی دا د تعویضونو کاروبار دی. ښه